السلام علیکم ټول وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي عزتمن وروڼو. نن په پاراچنور کې څه کومه ناخوشګواره واقعه شوې ده او یو ډېر داسې غریب انسان، یو ډېر داسې عجز انسان و یوه داسې جنازه نن بیا زموږ پاراچنور په سرزمین باندې مو ولیدله. زه د یم څه هغه مزامات څه کوم دی که نه، دا مزامات لفظ کوم دی دا ډېر داسې وړوکی غوندې کې لفظ دی. ویلې څه ځنه واقعاتو ته د هغه ته د مزامات ټکی څه کوم استملوو که نه، هغه ټکی ډېر وړوکی برېښي او واقعه څه کومه وي هغه ډېره غوټه وي. افسوس به وکړو، صد افسوس به وکړو چې مثال یو انسان څو پیسو دپاره مثال یو نیم داسې قدم اوچت کړو چې هغه قدم وجې نه د یوه کور مکمل مطلب څه وي چې ټوله نظام یې دار په دار کړو. یوه کور یو داسې ښایسته ځوان هغه مثال خپلو بچیو نه خپلې خپلخوانۍ نه او خاص کر مطلب زموږ یوې خور نه جدا کړلو که نه، چې اوس نه د پوهېږو چې هغوی کور کې به کومه ډل متام وي. خو نن سبا تاسې ټول وروڼو ته پاتې دی چې ټیکنالوجي دور دی چې انسان هر څومره چلاک سي، هر څومره چلکي وکړي، هر څومره مثال ځان هوښیار وبلي که نه، خو چې کوم قاتل دی هغه پټېدی نه شي. نو موږ دغې واقعې بھرپور مزامات کوو. ما اوس ته وویله چې دا مزامات ټکی ډېر وړوکی ټکی دی، ټیک دی. ویلې چې دا واقعه ډېره مثال ډېره غوټه واقعه شوې ده. په کار دی چې دې بھرپور انویسټیګیشن وشي، په کار دی چې چوکا دې کې ملوث وي، ایکس وائی زیډ چوک ویلې نه وي. نو په کار دی هر یو مطلب کاس ته د سزا میلو شي او داسې سزا د میلو شي چې کور ایمرجنسۍ کې بیا آی روز داسې واقعات ونه شي. اکثر د موکسو نه د پوهېږو چې داسې علاقه چې هغه کې د مثال د لا اله الا الله مطلب پیروکار ورکوي، بیا هغه نه وروسته د محمد رسول الله پیروکار ورکوي او بیا داسې چې هغه د علي ولی الله پیروکار ورکوي چې هغوی یو نیم داسې مثال قدم اوچتوي یا یو نیم داسې حرکات کوي. نو افسوس وي، صد افسوس وي په هغوی کلمهګو مسلمانانو باندې چې هغوی مثال خپل شیرین ورور چې هغه دومره ظلم څه هغه مړ کړي چې هغه واقعه چې کوم دی پاراچنور دپاره یو ډېره زیاته د مطلب دردناکه ثابته شي. نو موږ دغې ویډیو په ذریعې هغه غریب خاندان څخه شانه به شانه ویلوړ یو. زه خو داسې وایم چې یو مو نه ټوله کورمه تاسو ته د غم کې شریکه دی، ټوله هر یو کورمېوال چې هغه کورمې سره تعلق لري هر یو کس تاسو ته به د غم کې شریک دی. خو موږ دا امید لرو خپلو ادارو نه او خاص کر څومره مو انټیلیجنس ادارې دي هغوی نه دا امید لرو چې انشاءالله هغو قاتلانو ته به ځان رسوي چې چوکو کې ملوث وي هغوی ته به داسې سزا ورکوي، عبرتناکه سزا ورکوي چې آینده دپاره کور ایمرجنسۍ کې بیا داسې واقعات ونه شي. نو بس اخري کې به رب ته سوال وکړو چې ربه د هغوی کور والا ته صبر جمیل عطا کړي او دا غریب ته جنت فردوس کې اعلی مقام عطا کړي. بس وروڼې واپتیا وسې وسته چې خدای هغه مرحوم باندې رحم و کرم نظر وکړي. نو ما سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.